بس د څه کې تقسیم کوي دا تقسیم اول دی مونږ دا سره تقسیم اول دی وران پوښي نو دی وایي چې دا وجه د تشبیه وخالی نه وي یا به دا غیر خارج وي یا به دا سوي وجه د تشبیه خالی نه وي یا به دا غیر تشبیه وي دا غیر خارج وي لکه مونږ غیر خارج د دې طرفینو د ماهیت نه با خارج نه وي لکه د طرفینو د ماهیت او د حقیقت نه بلکې د هغې حقیقت او ماهیت به وي پوه شوې توجه غواړم څومره چې تاسو توجه نو زما خوله باندې الفاظ وضاحت سره راځي وران پوهېږې مولوي صاحب دا وجه د تشبیه به خالي نه وي یا به دا غیر خارج وي لکه دا وجه د تشبیه به د طرفینو د حقیقت او د ماهیت نه خارج نه وي چې خارج نه وي مولوي صاحب یا خو به نوع وي لکه یا به نوع وي یا به جنس وي یا به فصل وي یا به نوع وي یا به جنس وي یا به فصل وي فهم پوه شوې دا نوع تمامي ماهیت دی مولوي صاحب لکه دا تمامي او دا تمامي مشترک دی بل چې دا جز چې دی مولوي صاحب چې بیا جز وي که نه یا به جز خالي نه وي مولوي صاحب جز کې به یا مولوي صاحب تمامي مشترک وي لکه جنس شو جز عام ورته ووایه او یا به مولوي صاحب جز ممیز وي جز ممیز وي دې ته څه ویلی کېږي دې ته به څه ویلی کېږي فصل نو خبره باندې پوه شوې مولوي صاحب دا وجه تشبیه به خارج نه وي یا به دا غیر خارج وي خبره پوه شوې یا به خارج وي که غیر خارج وي مولوي صاحب نو دا به یا تمامي تمامي ماهیت وي لکه زید کالاسد زید کالعمر فی الانسانیت لکه زید د عمر په شانتي دی په انسانیت کې دا واضح مثال دی چې کوم ورکړل هغه دومره واضح نه دی لہذا دا مونږ ذکر دی لپاره زید د عمر په شانتي دی په انسانیت کې مونږ سم چاته پته نشته چې دا زید څه بلا ده وایي چې حرکات سکنات ټیک نه دي سړي ته غویه ښکاري که نه نو دی وایي چې دا زید کالاسد فی الشجاع بس کې وایي که نه په انسانیت کې دا زید د عمر په شانتي دی په انسانیت کې زید مشبه دی د عمر مشبه به دی او انسانیت دا وجه او دا وجه د شی به مونږ دا د طرفینو تمامي ماهیت دی که نه انسان چاته وایي حیوان ناطق ته دا انسان چاته وایي او دقه حیوان ناطق دا زید دی که نه دی هغه تمامي ماهیت د زید دی که نه دی او دقه تمامي ماهیت د چا دی مولوي صاحب د عمر هم دی که نه خبره پوه شوې راشه مولوي صاحب یا به دا وجه د تشبیه چې غیر خارج وي مولوي صاحب یا به دا جزء ماهیت وي څه وایي لکه زید کالعمر فی الحیوانیت لکه دا زید مشبه عمر مشبه به او د حیوانیت څه شی دی وجه تشبیه مولوي صاحب د طرفینو د حقیقت او ماهیت نه خارج نه ده که نه مولوي صاحب نه ده نو لهذا او بیا پکې څه شی دی مولوي صاحب جزء دی که نه لکه د دې زید او عمر حقیقت او ماهیت څه شی دی حیوان ناطق او دا حیوان پکې څه شی دی جز دی که نه خبره پوه شوې دا حیوان پکې جز دی که نه ها مولوي صاحب او جزء عام دی که نه مولوي صاحب جزء عام دی تمامي مشترک دی مولوي صاحب خبره پوه شوې تمامي مشترک دی او مولوي صاحب دا وجه تشبیه چې غیر خارج وي نو دا بیا څه وي مولوي صاحب جزء ممیز وي لکه زید کالعمر فی الناطقیت دا زید په ناطقیت کې د چا په شانتي دی د عمر په شانتي دی مولوي صاحب دا زید مشبه عمر مشبه به وجه د شی مولوي صاحب ناطقیت او دا ناطقیت وجه د شی دا خارج د طرفینو د حقیقت نه ده مولوي صاحب فهم پوه شوې جز دی فهم پوه شوې جز دی خو جزء ممیز دی مولوي صاحب جزء فصل ویل لګه دقه د فصل وایي مولوي صاحب فهم پوه شوې دقه د فصل ویل کېږي مولوي صاحب حیوان دی دا مشترک دی فهم پوه شوې بقر دې شیانو کې او اسد او انسان دې ټولو کې مشترک دی لیکن دا ناطق چې راغی دا جزء ممیز نه جدا کو کنه لکه انسان د غیر انسان نه جدا کو کنه چې د دې بل حیوان نه جدا کو کنه نو دغه فصل دی دا وجه تشبیه مولوي صاحب دا بیا غیر خارج وي فهم پوه شوې د حقیقت د طرفینو حقیقت د طرفینو چې غیر خارج وي مطلب یا به تمامي ماهیت وي یا به جزء ماهیت وي یا به جزء ممیز وي فهم پوه شوې دغه دا لیکلي دي مخکې ورته دغه ځای پورې بعد وایي بیا وایي وهو وجه التشبیه دا وجه تشبیه چې د مولوي صاحب اما غیر خارجین دا به یا خارجه نه وي مولوي صاحب داخله یې ونه وي ښه داخله یې ځکه ونه وي که نه مولوي صاحب که داخله یې ویلی وی که نه غیر خارجه وي نو بیا دې دا نوع وته نوع دې څه کې ده دا نوع چې دا تمامي ماهیت وي دا څه وي لکه دا تمامي ماهیت وي یو څیز په ځان کې نه شي داخلېدی خبره پوه شوې خبره پوهېږې مولوي صاحب دا تمامي ماهیت وي د نه خارج وي او نه داخل وي د نه خارج وي او نه داخل وي
وكيل منسب اما غير خارج عن حقيقتهما يا بدا غير خارج د حقیقت د طرفین اي حقیقت الطرفین د حقیقت د طرفین سری منسب مشبه مشبه به بأن يكون منسب صورت دار ان يكون تمام ماهیتهما چې دا تمام ماهیت وي لکه صورت دار چې دا تمام ماهیت وي لکه نوع شو فهم پوه یا جزء منهما یا جزء د دوانو منسبو جزء بیا جزء تمام مشترک وي جو جنس او جزء مميز وي فصل كما في تشبيه ثوب بآخر في النوع في نوعهما مناسب ته کپڑے تشبيه ورکړي د بلې کپڑے سره په نوع کې لکه دا کپڑا د دې په شان دي دا په کتان کې دوه کې کتان یو د کپڑے یو قسم دی نو دا نوع شو کنه دا نوع شو مناسب یا او جنسهما یا د یو کپڑے مناسب د یو کپڑے د بلې کپڑے سره تشبيه ورکړي په صوبیت کې بچا کې په صوبیت کې دا د دې په شان دي دا په کپڑا کې خبرم پوه چې دام کپڑا د دام کپڑا دا نه کپڑا خو عامه مناسب هغه څه سره اغوندي هغه کبه په وګه اچي نو هغه د صادر وای کپ سپسره مناسب هغه د بیا سوي دسه دا امامتي وای دې ته بیا سوي امامه وای کنه او چې مناسب اغوسته دي کمیس ورنه چې کمیس او ورته نو دا خو جنس وګڼه مناسب وایي او من القطن یا مناسب دا د دې په شان دي دا په مالوچ کېدو د مالوچ کېدو کې مثلا دا د مالوچ دا فهم وشي دا د مالوچ دا نو د دین نور دی وته کنه دا فصل شو کنه او خارجون عن حقیقت الطرفین مناسب د دې تقوا کېږي یا په دا وجه د تشبیه مناسب د خارج بوي د حقیقت د طرفین نه خارج بوي یعنی نه به تمامي ماهیت وي نه به سوي مناسب نه به جزء مشترک وي او نه به سوي تمامي مشترک وي او نه به جزء مميز وي دا به خارج وي فهم وشي دا به سوي دا به خارج وي چې خارج وي مناسب دا به یو صفت وي صفت به وي یو صفت سما دغه صفت نه مناسب د نحو هغه صفت نه بلکې یو معنا به وي چې هغه به قائم وي په چا پورې مناسب په دې طرفینو پورې یو معنا به وي چې هغه به قائم په چا پورې مناسب دا صفت به بیا خالد وي یا به حقيقي وي یا به سوي دا به یا حقيقي او حقيقت چاته ولګي هغه مناسب دا حقيقي دي ته ولګي چې هغه ثابت فی ذات وي دا صفت ثابت فی ذات وي خدا بذات ثابت وي په نسبت د غیر باندې نه وي خبرم پوه شئ د دې حصول په نسبت د غیر نه وي حصول په نسبت د غیر مناسب چې ثابت وي فی ذات په ذات کې ثابت خو دا بذات ثابت وي په نسبت د غیر باندې نه وي مناسب نسبت د غیر باندې د دې د حصول په نسبت د غیر باندې وایي مناسب دې ته ولګي حقيقي خبرم پوه شئ دا مناسب دا صفت بیا حقيقي یا به اضافي وي نو حقيقي دې ته ولګي چې هغه مناسب دغه ثابت في ذات وي خو نسبت د غیر نه وي مناسب حصول په نسبت د غیر نه وي او دا د خلاف شو مناسب چې حصول په نسبت د غیر وي مناسب خبرم پوه شئ بیا د حقیقت حقيقي په دوه قسمه یا حسي وي چې ادراک په چا سره کیږي الګا مناسب خبرم پوه شئ یا به سوي مناسب عقلي وي چې ادراک په چا سره کیږي قوت عقله سره مناسب خبرم پوه شئ او مدرك بالعقل وي بیا د حسي مناسب حواس خمسه پنځه دي کنه مناسب یا به مدرك بالبصر یا به بالسمع یا به بالذوق یا به بالشم یا به باللمس وي خبرم پوهیږي مناسب نو د دې حسي لپاره الوان اشکال مقادیر حرکات وما يتصل بها دا ټول بس کې راځي لکه په بصر د دې ادراک د الوان او د اشکال او د مقادیر او د حرکات او د وما يتصل بها چې کوم چې دې سره متصل مناسب دا ټول بچا کې راځي مدرك بالبصر کې نو ګوره مناسب الوان ته د یو شي تشبیه د بل شي سره ورکې لکه د داسې لکه پلان کې د اننګې د ګلاب په شانتي دی په حمرت کې په چا کې په سوروالي کې په سوروالي کې مناسب نو دا حمرت چې شی د وجه تشبیه لګنه مناسب او دا د طرفینو د حقیقت نه خارج نه کنه دا معلوم شي داخله خو بګینه نه کنه مناسب خارج ده نو چې خارج ده مناسب او بیا حقیقي نه کنه مناسب حقیقي نه مناسب ثابت فی ذات تا او دا ثبوت مناسب بنفسه ده په نسبت د غیر باندې نه ده ها بیا مناسب حسي ده ځکه چې دا مدرک بالحس سره باندې ادراک په بصر سره کیږي کنه کی لون چا سره ادراک کی بصر سره کی یا د اشکال والا مناسب لکه د اثر د بطخ د چا په شان دي مناسب بطخ مو دا خټکی په شان دی د بیتي خدي بطخ ورن پوه شي د خټکی په شان دي نو اوس ګوره مناسب او دا وجه تشبیه څه شو لکه نو دا خټکی په شان دی بچا کې په ګولوالي کې بچا کې په ګولوالي کې ورن پوه شي نو چې تشبیه مناسب څه شو مناسب غیر خارج شو د حقیقت د طرفین نه خارج نه مناسب بیا حقیقي ده حقیقي کې حسي ده مدرک بالبصر ده کنه مناسب دا شی ودی کتاب تراشي ښه دا ټول قسمه ته وکړه دا ډېر خطر دی
خامنسب او خارج عن حقيقة الطرفين يا بدا وجه تشبيه خارج بدا حقيقة الطرفين يعني صفة دا صفة أي معنى قائم بهما دا بيو معنى بيش قائم بدي دوان بوري منسب لقى يو معنى بيش قائم بدي طرفين بوري هذا صفة دا تفسير جدو کو چې طالب غلط نشي چې صفت نحوی دی معنی ای معنی قائم بهما دا یو معنی چې قائم بدی دوانو پوری ضرورت اشتراکهما فيه مناسب ځکه چې دا دوانه په دې کې شریک وي مناسب علت د قیام بیان دا ولې دې پوری قائم وي مناسب دا خو چې چې موصوف دی او ځای صفت دی بل ځای مناسب قرآن پوه شي لکه قائم عارض دی بل ځای او د معروض دی بل ځای عارض دی بل ځای او د معروض دی سوي بل ځای مناسب قرآن پوهیږي دا خو یو معنی دا چې قائم وي مناسب ځکه چې د دې د اشتراک په دې کې یقیني دی مناسب وتلک صفت ما حقیقیه دا صفت مناسب یا به حقیقي وي حقیقي څه مطلب دی ای هيئه متمكنه فی الذات متقرره فيها عاشق چې وګوري مناسب عاشق ای ثابت فی الذات ثابت فی الذات وي مناسب وایي دا څه کوم چې بیا نه دا یریږي نه ثابت فی الذات ثابت فی الذات وي مناسب خدا سي چې دا د دې د حصول فی الذات وي مناسب په نسبت د غیر باندې نبی په نسبت د غیر باندې نبی دغه معنی بیا مناسب د حقیقي حسیه نه بیا حسی وي یا به عقلی وي دا عقلی رستو را روان دی حسیه نه بیا حسی وي ای مدرکه باحدى الحواس ظاهره یا به د ادراک مناسب او خارج عن حقیقه الطرفین مناسب یا به خا کم ځای پورې مو یا به مناسب مدرک بالحسب الګه مدرک بسوي بالحسب حسب يعني چې هغه مدرک وي په یو د حواس خمسه ظاهره او سره لکه پای کې به سره لکه کیفیت جسمیه شمول سبو لکه کیفیت یو کیفیت نفسانیه دی مول سبو یو کیفیت جسمانی دی مول سبو کیفیت چې هغه یعنی د نفس ناطقه پورې سوي مول سبو خاص وي نفس ناطقه پورې خاص وي کیفیت نفس زکاوت شو دا شي نشو مول سبو زکاوت شو او دلته کیفیت جسمیه دی مول سبو د دې کیفیت جسمه بیا ادراک په یا بصر سره کیږي یا بسمع سره کیږي یا ذوق سره کیږي یا شم سره کیږي یا باللمس خبرم بوشي لکه کیفیت جسمیه شمول سره هغه چې نسبت ولا د کیفیت نفسانیه او چې نسبت چاته کیږي جسم ته کیږي خبرم بوشي چاته کیږي جسم ته کیږي او دوی چې هغه کیفیت جسمانیه چې خاص وي د سم پورې خبرم بوشي الته دغه نسبت کیږي مناسب خو خاصه نه وي دا خاص دي مناسب کیفیت مناسب طبعا دغه خبره من بوشي کیفیت نفسانیه چې د دې نسبت په واسطه د جسم باندې کیږي جسم دی کیږي خبرم بوشي کیفیت ودلته چې مناسب کیفیت جسمانیه او مناسب چې خاص وي د سم پورې کل کیفیت الجسميه دي لکه کیفیت جسميه المختصه بالاجسام چې خاص وي د سم پورې بیان کوي مناسب مما دا عبارت ده دا غي مناسب یدرک بالبصر چې د ادراک په بصر سره کیږي د دې ادراک بیان د کیفیت په بصر سره کیږي دا بصر چاته ویل کیږي مناسب وهي قوه مترتبه دا قوت مناسب مترتبه ای ثابت مثبته چې دا ثابت وي مناسب فی العصبتين المجوفتين هغه دوه پټو کې مناسب چې هغه دنه خالی وي د پیپ په شان دي د چا په شان دي د څه ورغلي نه وي مناسب فی العصبتين المجوفتين هغه دوه پټو کې مناسب چې هغه مجوفتين وي اللتين تتلاقيان مناسب چې هغه میلاوي دا دوه میلاوي په مقدم د دماغ کې د قضیه کې میلاو شي فتف طریقان الى العينين بیا دا جدا شي چاته مناسب سترګو ته دا قوت دینه معلومه شو چې دا سترګې دا خبرم پوه شي دا سترګې د دې د نظر نه وایي کېږي دا خبرم پوه شي لکه دا قوت ته وایي کېږي دا قوت ته ښه دغه چې کوم قوت الله تبارک وتعالى خو دې پرې پټو کې چې کوم قوت خو دې دې ته وایي کېږي نو قوت باصره هغه ته وایي کېږي ښه قوت باصره هغه دغه غوخي دې لغه نه وایي وهي قوة مترتبة دا قوت چې ثابت وي مناسب فی العصبتين المجوفتين باغه پټو کې مناسب چې هغه دا غیر دنه خالی وي جوف معنا دا جوف خېټه ته وي خېټه بیا دا جوف ولې وي چې دنه هغه شی ډډ غوندي وي کنه خالی وي دنه ها الله تعالی ته یعنی مناسب دا د دې نه دي راشي کنه دا به دې کې دې میلاو شي تا ته بیا ما ویل تقاطع دی بعضې وایي چې تقاطع پکې شی مناسب دې ګټ دی یو سترګې ته تللی بل سترګې ته تللی دا صلیب دا نشان داسې والی داسې مناسب په دې باندې دا خبره ټیک ځکه نه ده زه لیکل اوس په دې کې زه څه نشم ویلی اوس په دې ریکارډ کې راځي بیا به خلک وایي اوس چې دا داسې کټ شو مناسب نو دا دې ته راتلی شي لکه نشي راتلی که دې ته نشي راتلی څنګه راځي نو صحیح دا ده چې زما باندې صحیح دا ده چې دا داسې دی دا داسې شوي دي بیا یا څه شوي دي لکه دالونه داسې لګانې یو بل سره لګېدلي بیا تللي داسې راغلي بیا داسې تللي بیا داسې تللي پوه شوې دا مناسب کوم شو فتفترقان الى العينين بیا دا مناسب جدا شوي دي سترګو ته
من الالوان دغه بیان کوي مناسب لکه چې کیفیت جسمیه او مناسب چې ادراک په بصر سره کېږي مناسب دا الوان دي لکه الوان شو الوان خده مناسب وجه تشبيه شو کې ته وایي چې لکه خده كالورد في الحمرة مناسب د ټولو وطن بیا مثال نه وایم لہذا دلته ځان پوه کړه چې مقصود دلته د وجه خبره زموږ په وجه تشبيه کې دا وجه تشبيه چې دا بیان مناسب حقيقي وي چې حقيقي یا به حسي وي خبران پوه شي دغه خبره ټوله الته چلیږي خو دلته به نور مثال نه وایم چې په دې کې تصریف پوه شي دلته مناسبه خده كالورد في الحمرة دا مشبه ده دا مشبه به ده دا حمرت وجه تشبيه ده او دا حمرت دا وجه تشبيه خارج ده د حقیقت د طرفین نه دا غیر خارج ده او حقيقي ده او بیا حقيقي کې دا حسي ده ځکه چې مدرک بالبصر ده وجه او لکه الوان شو ولا اشکال یا اشکال شو مناسب الوان او اشکال شو لکه شکل ذات وي شکل دا ویل کېږي دا هغه حیات ته ویل کېږي چې باقي باندې احاطه کړي مناسب یو خط یا ډېر خطونو یو حد یا ډېر حدونو دې ته څه ویل کېږي شکل دا هغه حیات ته ویل کېږي چې باقي باندې احاطه کړي مناسب یو حد یا ډېر حدونو لکه چې یو حد په احاطه کړي یا چې یو په کړي مناسب هغه ته دایره وي لکه دا ټول یو حد دی یا چې د دې حد په ځای بعضې خلک خط ورته وایي لکه یو خط دا شکل د جسم چې په هغې باندې احاطه کړي یو حد یا ډېرو په جسم باندې احاطه یو حد کړي یا ټول ولې دا یو شکل دی په دې باندې احاطه دې یو حد کړي ده که نه یو حد دی یو حد دی ها چې ډېر کړي وي دوه کړي وي دوه حدونه پرې کړي لکه یو حد دا شو او یو پسې دا والا نصف والا نصفي دایره والا څه شو نصفي دایره والا ها ونسمه مثلث واخله مثلث نسی کا سو به کړل منسه دریو به حدونو به احاطه کړل منسه مربع واخله سو به کړل مخمس واخله منسه یو وا ویګه مسدس واخله منسه دا کې څه ورته دغه سی والا خاطی ته سوې لګي دې ته سوې لګي منسه دا فلسفه ده قال له هو منسه فذاك هو هداية الحكمة هو والشكل منسب شكل هيئة إحاطة نهاية واحدة ده هغه هيئة ولګي منسب عاشق لګل منسب عبارت ورسته ده عبارت جوړ کړی دی هيئة ده هغه هيئة ولګي منسب چې حاصل وي لګا چې حاصل وي د احاطه د نهاية واحدة نه منسب احاطه کړی وي یو حد او اکثر یا ډېر منسب بالجسم په جسم باندې دې ته په شکل ولګي لکه دایره شو منسب یا نصف دایره شو مثلث مربع وغير ذلك نور واخله مقادیر منسب جمع د مقدار دا لکه مقادیر هم د چانه د منسب لکه دا مدرک بالبصر ده کنه نو ګوره منسب ته چې دا شیز د دې په شان دي په مقدار کې دا شیز د دې په شان دي د دې په شان دي منسب د دې برابر ده په مقدار کې نو دا مقدار وجه تشبیه شو او دا خارج شو د حقیقت د طرفینو نه ټول خبره په دقیق کې خپل جوړه ښه بیا دا وجه تشبیه مناسب دا وجه تشبیه دا څه شو مناسب خارج شو د حقیقت د طرفین نه مناسب او څه شو لکه حقیقي شو بیا حقیقي کې څه شو مدرک بالبصر شو بیا مدرک بالبصر شو دا هغه چاته وي مناسب دا مقدار چاته وي دا کم متصل ته ولګي چې قاروزات وي کم متصل قاروزات ته مناسب کم تاسو ته ما ویلو چې عرض د مناسب یو د عرض یو د جوهر عرض قائم بالغیر ته ولګي عرض او جوهر قائم بالذات ته مناسب د عرض بیا په دوه قسمه ده خبرم کوم عرض ذاتی عرض نسبی خبرم کوم عرض ذاتی مناسب چې معقول بذاته وي د دې د معنا چې تکله ذهن دراولي مناسب په دې کې د ذهن بل چاته محتاج نه وي خبرم کوم ها بیا عرض ذاتی په دوه قسمه ده کم یو کیف کم یو کیف کم هغه ته لګيږي مناسب کم چې دا هغه څه تعریف وکړه لکه يقبل القسمه لذاته ده لکه عرض يقبل القسم لکه مناسب تقسیم لذاته قبلي چاته چې څه کوي تقسیم قبلي لکه تقسیم قبلي مناسب تقسیم لذاته خپل نفس کې تقسیم قبلي خبران پوه شئ دقه مناسب بیا دا کم په دوه قسمه دی ته لګي کم متصل کم منفصل کم متصل چاته لګي مناسب چې دا غي د ازو د لپاره یو جزء مشترک وي یو حد مشترک وي مناسب لکه چې دا غي د ازو د لپاره یو حد مشترک وي چې دقه دا ما پرون ویل ذکر روان یم ښه او لکه مناسب چې دا غي د ازو د لپاره یو حد مشترک وي هغه حد مشترک چې د بعضو ازو د لپاره مناسب د بعضو د لپاره سوي مبدوي او د بعضو د لپاره نهایي مناسب وایي لکه
دا یو خط واخله دا خط ته مناسب دا په دې نیم په میز باندې نیم کا دلته دا ټکی دی نو دا د دې لپاره انتها ده او د دې لپاره سره مناسب مبدره پوه شئ اوس په دې منځ کې دا ټکی یې نه دا د دې لپاره خو انتها ده او د دې لپاره سره مناسب مبدره دا په دې ځای ختم شو په دې ځای نه شروع کېږي که نو دې ته ولګېږي کمې متصل کمې متصل بیا مناسب کمې متصل په درې قسمه دی جسم سطحه جسم خط جسم او سطحه فهم پوه شئ دا مې درته ټول ویل دي بیا یې درته وایم مناسب دې څه پورې راشو دې باندې پوه شو مناسب کمې متصل کم او منفصل مناسب کمې منفصل چې د هغې د اجزاو دپاره حد مشترک نه وي مناسب لکه عدد واخله مناسب 10 دی دا 20 دی دا په منځ تقسیم کا 20 په منځ تقسیم کا داسې یو جز نشته مناسب چې هغه د دې دوانو دپاره مناسب د یو دپاره مبدل او د یو دپاره نهایه وي اوس د دې 10 نه مناسب اخرنۍ کې دا 10 راواخله دا خو د یو دپاره انتها شوه د بل دپاره ابتدا نه ده نه شوه اوس د دې بل د اول نه راواله دا به د هغې دپاره مبدل شي خو انتها به ولا پوهېږې مناسب بیا مناسب کمې متصل به دوه قسمه دی قاروزات یو د غیر قاروزات هغې ته ویل کېږي چې اجزای مجتمع په خارج کې اجزا چې مناسب جمع وي مجتمع فی الذات وي خارج وي مجتمع فی الخارج وي مناسب اجزای په خارج کې څه وي مناسب جمع وي څه وي جمع وي لکه مناسب دا خط دی که نه دا خط د نقاطو مجموعه ده دا د نقاطو مجموعه دی دا د نقاطو مجموعه دی قرآن پوهېږي نو دا د دې د اجزا راجمع دي که نه د دې اجزا راجمع دي مناسب او یو د زمانه مناسب دا زمانه چې ده که نه دا هم کم متصل دی که نه مناسب کم دی ځکه تقسیم قبلی که نه ها بیا کم متصل دی مناسب کم متصل د دې د اجزاو دپاره یو حد مشترک شته مناسب حد مشترک شته قرآن پوه شئ دا زمانه ده که نه دا اوس دا مونږ چې کم یو دا د دې دغه لپاره دا انتها شوه او د دې را روانې دپاره دا ابتدا ده پوهېږې حد مشترک ولا شته خو دا کم متصل معنی څه وایي چې مناسب د هغې د اجزاو دپاره یو حد مشترک وي کولاو دې کو چې د هغې د اجزاو دپاره څه وي مناسب او کمې منفصل چې د هغې د اجزاو دپاره یو داسې حد نه وي مناسب چې هغه د یو دپاره مبدا وي او د بل دپاره څه وي مناسب نهایه وي قرآن پوه شئ لکه عدد شو مناسب عدد قرآن پوه شئ دغسې ګډوډ شو کم ځای وګورو اوس وایه والمقادير جمع مقدار نه مقادير جمع د مقدار نه مناسب هو کم متصل دا کم متصل ته وایي مناسب قاروزات چې هغه د هغې اجزا په دا کې څه وي مناسب مجتمع الذات وي دې کې اصل کې زه لګیا وم تاسو د ځای مجتمع الذات وي اجزا په خارج کې مناسب هغه مجتمع وي اجزا په خارج کې څه وي مجتمع وي یو د غیر قاروزات لکه زمانه واخله مناسب لکه زمانه واخله دا غیر قاروزات ته مناسب لکه دا روانه ختمېږي نو د دې اجزا په خارج کې جمع نه دي مناسب قرآن پوه شئ خاص اسان ځای خو بس توجه خرابه شي که نه د دې شي د لاسه توجه خرابه شوه بیا بلکل کل خط دی لکه خط واخله مناسب یو دی نقطه دا سما وایي نقطه چې لایق القسمه ده چې بلکل تقسیم نه قبلوي لکه دا نقطه شوه دا په یو جهت سره هم تقسیم نه قبلوي قرآن پوه شئ او خط دی دا خط چې دی مناسب دا په یو جهت سره تقسیم قبلوي چې هغه څه شی دی طولن قرآن پوه شئ او یو دی سطحه مناسب چې دا طولن او عرضن دا قبلي مناسب دا طولا او عرضا مناسب تقسيم قبلي وعمقا جورواله بكده او جسم مناسب چې هم طولا قبلي او عرضا قبلي او هم څه قبلي هم عمقا قبلي ورن بوي شوي مناسب تقريبا والمقادير جمع هو كم متصل دا كم متصل دوی لګي مناسب چې قاروزات وي لکه خط شو سطح شو او جسم تعلیمي ټول مته والحركات او الحركات شو مناسب دا مدرک بالبصر دي ښا حرکات دا مدرک بالبصر لکه حرکت چاته لګي دا خروج دی د قوت نه فعل دا قلاره باندې لکه د قوت نه مناسب قوت خو به لري یو شکل قوت وي مناسب صلاحيت وي پکې ګول دا کې د قوت د بډاوالي شته کنه نو تبه د بډاوالي نه د دې ځواني نه بډاواله ته چیزې په قلاره دې ته څه ویل کېږي حرکت دا د حکماو په نسبت باندې او د متکلمینو په نسبت باندې مناسب دا جسم په دغه ځای کې اوس په دې ذکر دی فهم پوه شئ یو جسم په دوه مختلف ځایونو کې او په دوه مختلفو وختونو کې دې ته حرکت ویل کېږي فهم پوه شئ لکه ته د دې جومات نه دې ځای پورې راغلې ته دا را روان دي خبره پوه شئ نو دا په قلاره راځي کنه داسې یو دم دلته موجود شي دلته یو دم خو موجود نه شي مناسب دغې ته څه ویل کېږي یو کون دی او یو چې دغه فساد دی کون چې دغه وجود د صورت ته وایي فهم پوه شئ او فساد هغه
څه ته وایي مونږ زوال د صورت دا یو دم وي که نه مونږ دا دې سره دا خارج شو مونږ والحرکة حرکت چې دی مونږ هي الخروج دا خروج دی د قوت نه فعل ته على سبیل التدریج مونږ په قرار وقتا فوقتا خرج به الكون والفساد كون او فساد وسره وته مونږ وفي جعل المقادير والحركات من الكيفيات تسامح مونږ چې دا چل کړل دې ته دی ویل کیفیت جسمیه دی ویل کنه او کیفیت مقادیر او حرکات په کیفیتو کې حساب کړل مونږ په دې کې تسامح کړل دي فهم پوه شئ دا مقادیر دی وایي چې دا د مقولې د کم نه دي دا مقادیر د مقولې د کم نه دي او حرکات مقولې د عین نه دي فهم پوه شئ لهذا تا د چا نه ګرځولي دي کیفیتونه دي ګرځولي دي کې تسامح دی د بعضو په نسبت باندې مولوي صاحب چون کېدا د کیفیتونه دي لهذا د بعضو په دغه باندې ګرځولي ښه لهذا هغې په مذهب باندې وما یتصل بیا او هغه چې متصل وي د دې سره مولوي صاحب د دې مذکوره سره متصل وي یعنی هغه حاصل شوي وي د بعضو سره د جمع کېدو د وجې نه لکه ګوره مولوي صاحب حسن او قبه ده لکه حسن او قبه یو سړی چې متصف وي په حسن دا ښکلی دی دا بدصورته دی او دا په اعتبار د خلقت سره که دا خلقت چا ته ویلی کېږي مولوي صاحب دا د مجموعه د لون او د چا وي مولوي صاحب د شکل لکه دا شکل او لون چې جمع شي د دې نه حسن یا قبه پیدا کېږي که فهم پوه شئ لکه دا شکل او دا لون چې راجمع شي د دې نه څه پیدا کېږي قبح یا حسن پیدا کېږي نو دغه څه شی دی مدرک بالبصر دی که نه مدرک بالبصر نه دی دا حسن او قبه مدرک بالبصر نه دی مولوي صاحب بیا وکالضحک والبکاء لکه ضحک او بکا شو مولوي صاحب خدا مولوي صاحب چې دا حاصل وي په اعتبار د شکل او حرکت سره داسې نه ګوره یو خو هغه ژړا د هغه مسموعاتو نه ده یو خو هغه بکا یو خندا د هغه د مسموعاتو نه ده مولوي صاحب شکل فهم پوه شئ لکه یو د خندا شکل شو یو د ژړا شکل شو پوه شئ مولوي صاحب نو دقه چې دی دا څه دی مولوي صاحب دا مدرک بالبصر دی او بالسمع مولوي صاحب او بالسمع عطف على قوله بالبصر دا عطف دی په دې قول باندې مولوي صاحب بالبصر باندې عطف دی یا به دا مدرک مولوي صاحب چې مدرک بالحس وي یا به مدرک بالبصر وي یا به مدرک بالسمع وي یا به مدرک څه وي بالسمع وي دا خبره په څه کې روانه ده تاسو ته یاده ده که نه خبره په څه کې روانه ده وجه تشبیه کې دا ټوله خبره روانه ده چې دا وجه تشبیه به یا غیر خارج وي یا به خارج وي چې غیر خارج وي دقه به وي چې خارج وي مولوي صاحب یا به حقیقي وي حقیقي به یا حسي وي نو په حسي به یا مدرک بالبصر وي یا به بالسمع وي دا ټول خبره به روانه والسمع دا سمع چا ته وایي مولوي صاحب دا هغه قوت ته ویل کېږي رتبت چې هغه الله تبارک وتعالی ایښودی دی فی العصب المفروش په هغې پټه کې مولوي صاحب لکه هغه پټه کې المفروش على سطح باطن السماخین مولوي صاحب د دې غوږ چې کوم دوه سوري دي د هغې په باطن کې چې کومه پرده ده په هغې پرده کې الله تبارک وتعالی دا قوت ایښودی دی په دې سره بیا د ادراک د اصواتو کوي مولوي صاحب اصوات لرې نه اواز نږدې نه اواز بالکل رو اواز دا چې دی دا قوت چا سره راځي سامعي سره قوت دا قوت دی مولوي صاحب رتبت چې دا ایښودی شوي فی العصب المفروش په هغه پټه کې مولوي صاحب چې هغه خوره وړولی شوي وي على سطح باطن السماخین په سطحه د باطن د هغه سرو د غوږونو یدرک بها الاصوات چې د هغې سره ادراک مولوي صاحب د اصوات وکولی شي من الاصوات القویة اصوات قویه وي مولوي صاحب د لرې نه اورېدل کېږي والضعیف او کمزوري او والتي بین چې د دې په منځ کې وي په مین د اصوات قویه او په مین د ضعیفه کې وي مولوي صاحب بین وي لکه اوس دلته دا صوت وایي مولوي صاحب په دې خارج کې چې ده که نه مولوي صاحب په دې خارج کې هوا دا ټوله هوا دا موجوده ده دا هوا نه مولوي صاحب دې له چې کله دوه څیزونه ته وجنګ دی او دا په قوت کې برابر وي مولوي صاحب سخوالي کې برابر وي دا کله ته وجنګې د دې نه مولوي صاحب دې هوا ته چې د هوا لهر پیدا شي دقه اواز چې دی د دې نه یو اواز پیدا شي فهم پوه شوې او د دقې دغه هوا چې کومه نه مولوي صاحب د دې نه هوا پیدا شي او دقې هوا نه بیا څه پیدا شي اواز پیدا شي پوهېږې مولوي صاحب یا دوه څیزونه دي مولوي صاحب سخت څیز دی اوس دا څیز دی زه ماته به ټخت وکړي پوه شوې دا دې نه پیدا کېږي فهم پوه چې دقه ده والصوت يحصل دا صوت چې دی مولوي صاحب دا داسې کیفیت دی چې حاصلېږي من التموج هغه چپه د هوا لهر چې ورته وایي المعلول او دقه چپه د هوا چې دی مولوي صاحب المعلول دا پیدا کېږي للقرع قرع ویلی کېږي مولوي صاحب الذي هو امساس عنیف چې دا جنګېدل دی مولوي صاحب سخت جنګېدل لکه دوه په قوت کې برابر څیزونه دي چې وجنګوه اواز به ترې راشي د دې نه هم لږ لږ اواز راځي خبره پوه شي چې څومره هغې کې سخوالی وي دومره به اواز چې دی هغه بیا څومره پکې سخوالی کم وي دومره به اواز کم وي خبره پوهېږې اوس لکه په دې کې سخوالی شته دومره سخوالی نه دی که نه غوښه ده مولوي صاحب اواز یې دومره نشته اواز یې نشته د
چې بیا ډېر دی که نه سخت نه دی دا ولې سخت نه دی دا سخت دی اوس هډوکي نه دي سخت دی لکه اوکې دی والصوت يحصل دا صوت چې موږ داسې کیفیت دی چې حاصلېږي من التموج د تموج د تحرک د هوا نه د حرکت د هوا نه او دغه حرکت د لهر چې موږ المعلول دا پیدا کېږي الناشئ ورته لیکلی دا پیدا کېږي للقرع د هغې قرع نه موږ هغه اواز الذي قرع چاته وایي الذي هو امساس عنيف قرع هغه ده چې هغه امساس عنيف دی یعنې موږ سخت جنګېدل دي والقلع او جدا کول مناسب قلع چاته وایي هو الذي هو تفریق چې هغه جدا کول دی مناسب دوه متصل څیزونه دي مناسب یو پین دی د دې اجزا ټول متصل دي مناسب ته رامات که ټخ به وکړي پوهېږې بشرط خو شرط ولې دا دی مناسب مقاومة المقروع للقارع مناسب دا مقروع لکه قلع تا ته ما وایي چاته وایي جنګېدل یو څیز د بل سره وجنګو نو شرط ولې دا دی چې دا مقروع د قارع سره د دې دواړو په منځ کې مساوات وي دا په قوت کې برابر وي اوس ته یو طرف ته مناسب معلوچ راواله بل طرف ته ګټه راواله اواز به راشي نه راځي که نه ورم پوه شي شرط ورته سره مناسب چې د دې مساوات به وي مناسب په دې کې به څه وي مساوات وي یا د لاس نه یې راواچوه ګټه نه راځي مناسب ورم پوه شي نو دا مقروع خو دې وپېژنده مناسب لکه چا چې راچولی شوی او دا قارع څوک چې راچولی شوی ورم پوهېږي او مقلوع قلع دې وپېژنده مناسب جدا کول مقلوع د چا نه چې جدا کړی شوی قالع څوک چې جدا کړی شوی ورم پوه شي خو شرط ولې دا دی مناسب چې د دې مساوات به وي په منځ د مقروع کې د قارع سره په منځ د مقلوع او د قالع کې مناسب ويختلف الصوت ومختلف كيجي مناسب صوت قوة وضعفا باعتبار قوة أو ضعف سرا بحسب قوة المقاومة باعتبار قوة مساواة سرا أو ضعف سرا چې څومره مناسب باغې کې قوت سیوا کېږي دومره باواز سیوا کېږي څومره کمیږي دومره باواز کېږي